پاکستان به مقابله ساوث افریقا ډومبنۍ ټیسټ د ډومبنۍ ورځې لوبې باندې ډیټیل سره خبره کوو. سکور کارت در سره شریکوم چې د پاکستان کم بیټسمنانو ښه بیټینګ کړی دی او کم بیټسمنان ناکامه شوي دي. خو د کمال خبره دا ده چې ټیسټ میچ دپاره ډېر غټ کراوډ راغلی او د کراوډ وجه صرف او صرف بابر اعظم په ټول ګراوند کې د بابر اعظم نارې ډېرې زیاتې لګېدلې دي او د بابر اعظم د بیټینګ ډېر شدت سره کراوډ انتظار کړی خو انفارچونیټلی بابر اعظم ناکامه شوی دی. په 23 رن باندې بابر اعظم آوټ شو چې بابر اعظم کتلو د پاره او دغه بیټینګ د کتلو د پاره څومره هم کراوډ راغلی او تقریبا 90% کراوډ چې کومو عوام چې کومو صرف او صرف بابر اعظم د پاره راغلی. د شان مسعود په آوټ کېدو باندې ځکه بابر اعظم په نمبر 3 باندې بیټینګ وو، په نمبر 3 نه په نمبر 4 باندې ټو ډاون باندې بابر اعظم بیټینګ دروته. اوپنران امام الحق او عبد الله شفیق په ون ډاون شان مسعود او په ټو ډاون باندې بیا بابر اعظم. د شان مسعود او د امام الحق پارټنرشپ ولګېدو چې هغه ټایم بیا کراوډ عوامو دا دعا کوله چې یو کس پکې وټ شي چې بابر اعظم روزي او شان مسعود چې څه ټایم آوټ شو نو هغه ټایم عوام ډیر زیات خوشاله شو. د شان مسعود په آوټ کېدو باندې د پاکستان عوام چې کوم ای په د خوشحالي اظهار وکړي چې هغه ټایم کمنټیټران چې کم ناستو زما خیال شان پولک او یو د پاکستان بازد خانو جوړي د دوړو کمنټري کوله چې شان پولک حیران هو چې هغه دا ولې دا کراوډ ولې دومره سلیبریشن کوي. نو بازد خان ولوي چې تا جوړي سکور کارت نه دی کتلې، تا جوړي د پاکستان پلینګ 11 نه دی کتلې، د شان مسعود نه پس بیټینګ ته بابر اعظم راځي. عوام چې کوم را بابر اعظم د بیټینګ پته ما باندې خیر عوام بابر اعظم یو برانډ دی، کراوډ پولر دی جی، کراوډ ځان ته راکاږي چې کم ګراوند له بابر اعظم جیل ته کراوډ را نشي دا کېدی نشي. او د پاکستان په تاریخ کې زما په خیال دومره غټ کراوډ یو ټیسټ میچ ته راتلل لکه دا داسې ده چې لکه د پاکستان په تاریخ کې به نه وي شوي. خیر سکور کارت طرف ته راځو. تاسو د سکرین باندې ښکاري پاکستان تاسو ګټلو ډومبنۍ بیټینګ کړي په 313 باندې پاکستان 15 کلاړیان آوټ دي او 90 اورونه واخلي دي. بیټینګ کنډیشن چې کم دي د بیټینګ د پاره خه پچ ته پچ چې کم دي د بیټینګ د پاره خه دي. عبد الله شفیق یو ځل بیا ناکام شوی 3 بال 2 رنزونه جوړ کړي دي. امام الحق په 93 رنزونه باندې آوټ شوی دي. سلیزي نه یو ځل بیا پاتې شوی دی، یو سل 153 بالونو باندې 93 رنزونه. شان مسعود کپتان صاحب 147 بالونو باندې 76 رنزونه دوړو پارټنرشپ لګیدل. تاسو لمه وی چې بیا دغه ټایم د شان مسعود یو کیچ امریشا ډراپ شو. د شان مسعود کیچ ډراپ کېدو باندې د پاکستان کراوډ د افسوس اظهار وکړ چون کې خوشاله دل پکارو او د پاکستان کراوډ وچ نه را کیچ ډراپ کول نو پکار ځکه چې ورپسې د بابر اعظم بیټینګ بابر اعظم سلور چوکي وخلی دي چې عوام ډیر زیات انجوای کړی دي. 48 بالو باندې 23 رنونه بابر اعظم جوړ کړی دي. سور شکیل ناکام شوی په ډومبنۍ بال باندې په 0 رن شو. رضوان اور سلمان علي هغه پارټنرشپ کړی دی، 107 بالونه 62 رضوان کړی دي او سلمان علي هغه 83 بالونو باندې 52 رنونه د جوړ کړی دي. د ساوث افریقا طرف کګیسو ربادا 13 اور 43 یو وکټ اشته 2 اور میډن ویک کړی دي. ویان مولډر 2 اور 13 وکټ یومنا پرنیلن صبریان 20 اور 72 یو وکټا. سایمن هارمر 28 اور 75 یو وکټا. سایمن هارمر چې کم دی تر بابر اعظم وکټ اشته ده. سنوران 26 اور 101 رنونه اور 2 وکټي. آیډن مارکرم چې کم دی یو اور کړی دی او شپږ رنونه د هم کنسیډ کړی دي. نو دا ساوث افریقا مکمل بالینګ لاین اپ ته چې کامیاب بالر چې پکې کم دی هغه سنوران دی او ټول پکې یو وکټ اشته ده بغیر د ویان ملډر نه چې د صرف 2 اور کړی دي. نو دا مکمل سکور کارت د ډومبنۍ ورځې دویم ورځې صاحب ډیټ سي اب در سره ان شاء الله ما خام شریکوم. مانو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو لور رسوي. والسلام.